نو دې مجاهد د پولینګ سټیشنو کې د علماو چوکیداري هم نه ده پرېښودلې. زما محترم ورونو، موږ نن دلته په دې جنازه کې په دې نیت باندې شریک شوي یو چې الله رب العالمین زمونږ او ستاسو مغفرت نصیب کړي. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام شافعی صاحب رحمت الله علیه دې مسله کې اختلاف کوي، شهید باندې جنازه پکار ده که نه ده پکار. امام اعظم رحمت الله علیه فرمایي شهید جنازه دې دپاره پکار ده چې دې جنازه کې شرکت کوونکو ته الله رب العالمین مغفرت نصیب کړي. زما محترمو، عجیبه خبره ده، فاټه کې امن نشته. دینه مخکې حضرت مولانا مفتی سلطان محمد صاحب شهید رحمت الله علیه هغه شهید کړلی شو، تر اوسه پورې د هغه قاتلان معلوم نشو. مسلسل زمون قبایلو کې علماء وینې تویږي، طلباء وینې تویږي، د عام مظلوم اولس وینې تویږي. بله ورځ په جانخیلو بنو کې 4 ماشومان بچي شهیدان کړلی شو. پرون زه باړه کې وم، د باړې د خیبر امیر مولانا شمس الدین صاحب ته ټلیفون وشو چې 11 کلنه ماشوم بچی د غره په ویښ کې پروت دی، سر ترېنه کټ شوی دی. د 11 کالو د ماشوم به څه جرم وي؟ د به چاته تکلیف رسولی وي؟ زما محترم ورونو، آیا روز او بیا په باجوړ کې چې کوم ټارګټ کلینګ شروع دی، موږ د ریاست نه تپوس کوو چې ته زما د دې اولس تحفظ نشي کولی، نو بیا ما ته ووایه چې زه د تحفظ بندوبست ورته وکړمه. موږ مطالبه کوو چې زموږ د حضرت مولانا عبدالسلام شهید رحمت الله علیه د دې قاتلانو خلاف دی، ریاست بالفور اقدامات وکړي او موږ ته د دې وینې جواب راکړي. یاد ساته، دا وینه دا ارزانه نه ده، دا وینه په الله باندې ګرانه ده، دا وینه په عرش باندې ګرانه ده، دا وینه په اسلام باندې ګرانه ده. دا هغه وینه ده د کومې وینې متعلق چې حضرت مولانا عبدالسلام صاحب د زخمي کېدلو نه وروستو دا الفاظ زما د هغه نه یېرېږي. حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله رب العالمین دا رښتونه کو، الله رب العالمین د رښتونو د دروغجنو خلقو د هغې ترمنځ الله رب العالمین خامخا دیوال قایموي. زما محترم ورونو، مولانا عبدالسلام صاحب د زخمي کېدلو نه وویل، وی قاري صاحب د اسلام پاکې ونې ته، د دې آبیارۍ ته د پاکې وینې ضرورت دی. مولانا عبدالسلام صاحب تا وینه ورکړله، د الله رب العالمین د دین ګلشن دا دې پې تازه کو انشاء الله ثم انشاء الله. ستا نه وروستو دا قافله د رکاوېدلو نه ده. ډېر مجاهدین تیار دي، ډېر مسلمانان تیار دي د اسلام د دفاع او د سربلندۍ لپاره، که دلته او که په بهر دنیا کې د عالم کفر خلاف به زمونږ د جهاد جاري وي انشاءالله. ستاسو د ټولو عزم دی زمونږ سره. لبیک 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 لبیک. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مصعب ابن عمر رضی الله عنه د هغه په لاش باندې ولاړ دی او فرمایي مصعبه تا به ډېرې ښایسته کپړې اغوستلې، مصعبه تا به ډېره بهترینه خوشبو استعمالوله، مصعبه نن چې تا ته ګورم او ستا د سر د پاسه کوم څادر خور دی، ګرد غبار په هغې باندې لګېدلی دی، په مخ باندې د دوړې پرتې دي. مصعبه د دنیا نه لاړې، الله رب العالمین به د لوی جنتونه نصیب کوي. مولانا عبدالسلام صاحب ستا د چهرې مسکراهټ به زمونږ چرته هیر نشي. ای د جنت حورو زمونږ د دې ورور استقبال وکړئ. دې دنیا کې چرته څوک خفه کړي نه دي، دی راله خفه نه کوئ. دا شهزاده درلیږو، دا شهزاده درلیږو، دا د غیبتي کاروان مجاهد دی، دا د مولانا فضل الرحمن د قافلې حق سپاهي دی. ای د جنت حورو خفه یې راله نه کوئ، استقبال یې وکړئ، دروند استقبال یې وکړئ. د شهداو روحونه به نن خوشحاله وي. جنت کې به د حضرت مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه روح خوشحاله وي. د حضرت مولانا مفتی سلطان محمد شهید رحمت الله علیه روح به خوشحاله وي. مولانا عزیز احمد اشرفي صاحب تاله ستا ملګری در روان دی، ډېر نږدې درله درغی، دی به هلته ډېر خوشحاله وي. موږ به ډېر خفه یو، موږ ته به دا باجوړ ډېر نیمګړی ښکارېږي. یقینا زه چې د ده چهرې مسکراهټ را یادوم،
زه چې د ده خند پیشاني را یادوم زه چې د ده خندرویي را یادوم زه چې د ده خوش اخلاقي را یادوم زه چې د ده جرت او بهادري را یادوم زما محترم ورونو ما سره الفاظ نشته دی الله رب العالمین کریم الله لکه څرنګه چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا کړې وه طلحه ابن برا رضی الله عنه ته او دعا یې فرمایلې وه اللهم الق اخانا طلحه بحيث تضحك اليه وهو يضحك اليك ربا موږ دا ټول الله اهل علم راغلي دي ربا په دې سینو کې بخاري پروت دی الله په دې ژبو د قرآن کریم تلاوتونه دي الله په دې ژبو د تکبیر نارې دي الله ستا د عظمت د بیان نارې دي ربا موږ درنه دعا کوو اللهم الق اخانا عبد السلام بحيث تضحك إليه وهو يضحك إليك كريم الله داسې ورسره ملاو شه رب چې دی تا ته خاندي او ته ده ته خاندي الله رب العالمین دی د حضرت مولانا عبدالسلام صاحب دا شهادت قبول کړي الله رب العالمین دې زموږ د قائدینو حفاظت وکړي الله دې زموږ د کارکنانو حفاظت وکړي زما محترم ورونو دا د عهد وخت دی دا د تجدید عهد وخت دی ان شاء الله څومره پورې چې زموږ په وجود کې ساوي موږ به هم په دغه لار باندې یو زموږ هم دغه لار ده ژوند مو د جهاد دی مرګ مو د شهادت دی الله سره معاهد کړی دی ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه زه چې څنګه راورسېدم والد صاحب ما ته په خندا را تر غاړه وته ویل مفتي صاحب مبارک شه ما ویل ستا دې مبارک شي زه قربان شم ستاسو د دې جذبو نه زه قربان شم ستاسو د دې ولولو نه الله رب العالمین دې دا جذبې قایمې ساتي الله دې دا ولولي قایمې ساتي الله رب العالمین دې د حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب د کاروان د یو سپاهي دا قرباني او دا خدمات په خپل بارگاه عالیه کې قبول او منظور کړي الله رب العالمین د دې د برکته په پاکستان کې اسلام ته استحکام او سربلندي نصیب فرمایي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين